ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل. اللهم الله رب العزت د دې ځای نه فرمایي، الله پاک فرمایي ومنهم او بعضې د دویونه د منافقانو بحث شروع د غزوه تبوک. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دې ته د جهاد وي نو په دې کې به راتله، چا به پکې مختلفې خبرې کولې، مختلف دروغ بانې به یې جوړولې، چا به څه کول چا به څه کول. یو منافق پکې راغی، جد بن قیس. جد ابن قیس راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي زه داسې عاشق مزاجه انسان یم، زه داسې عاشق مزاجه انسان یم او وی داسې مې اورېدلي دي چې د رومیانو دا زنانه چې دي دا ډېرې ښکلي دي، دا د دوی دا زنانه دا جنکې دا ډېرې ښکلي دي، داسې مې اورېدلي دي. نو چونکې زه عاشق مزاجه یم، هسې نه چې زه در سره جهاد ته لاړ شم هلته په بله فتنه کې اخته نه شم. ارامي و که نه به قول شاه منصور باباجي صاحب هغه دې ځای کې وایي ارامي و، منافق و. نو دا خبره یې کوله چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي څنګه باندې جوړه کړه؟ وایي زه خو عاشق مزاج یم، هسې نه چې بیا هلته په جنکو په فتنه کې اخته شم د ښځو. نو الله رب العزت ورته وایي الا فی الفتنة سقطوا، خبردار وره ته خو په فتنه کې پرېوتې، د دې نه به لوی ګناه څه کیدی شي، د دې نه لوی بدبختي او غضب څه کیدی شي چې یو کس ځان په خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لرې کړي، نو د دې نه لوی نقصان نشته. نو دغه خبره الله رب العزت را نقل کوي. ښه د سوي ومنهم بعضې د دویونه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ائذن لی اجازت را کماتا الا خبردار وورا فی الفتنة یقینا په فتنه کې سقطو دی غورځېدلي دي، دیو په فتنه کې غورځېدلي دي. وان جهنم او یقینا جهنم لمحیطة احاطه کوونکي دي. نو وجه دا وه چې بعضې موقع یوه خو دا ده چې داسې قسمه خبرې د خپل شیخ، د خپل پیر، د خپل استاد او د خپل بیا د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې کول دا بېادبي ده، سخته دا بېادبي ده. لیکلي دي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله په فتاوی عزیزي کې چې اهانة العلماء کفر، اهانت د علماو چې دی په اکثرو مواقعو کې دا کفر. نو چې د عالم اهانت دا کفر شي، نو چې بیا ورپسې داسې په بره ځه، بیا ورپسې په بره ځه چې صحابي شي او صحابي پسې بیا پیغمبر شي او په پیغمبرانو کې بیا د ټولو پیغمبرانو سردار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شي. او بیا د هغه په اتباع کې شاه شبلی تانوی رحمه الله په امداد الفتاوا کې لیکلي دي چې او د شاه صاحب دا خبره ټیک، بلکې شاه صاحب یو ځای کې لیکلي دي که چېرته چا د طالب بیزار ته د سپکوالي د وجې یو خو داسې یو د سپکوالي په نیت باندې وي چې داسې چیترې پرتې وي، جومات کې بار پرتې وي او د سپکوالي په وجه ورته وي چې د علم ته او د طالب ته سپک وکته او د پیزار ته صرف وي چې داسې چیترې دي. نو شاه صاحب وایي چې په دې باندې هم دې کفر ته رسي، ځکه وایي دا په اصل کې د دغه علم توهین کړی. دا علم که د سر نه وي دسه د دنیا کار کولی نو بیا به د عزت کولی، خو ده چې دا توهین کو نو دا یې د دغه علم د وجې د دې طالب توهین.
ومنهم او بعض د دویونه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ائذن لي اجازت راکا داسې بنده دی پکې چې وایي اجازت راکا ولې فی القعود دپاره د ناستو چې زه کینم ولا تفتني او ما لره په فتنه کې مه مبتلا کوه ولا تفتني او چې زه اخته نشم په فتنه کې ما لره په فتنه کې مه اچوه الا خبردار الا وورا فی الفتنه یقینا په فتنه کې سقطوا غورځېدلي دي و ان جهنم او یقینا جهنم لمحیطة راګیرونکي دي احاطه کوونکي دي بالکافرین په کافرانو باندې کافرانو لره دا جهنم راګیرونکي دي خصوصا داسې قسمه کافران لره الله وایي ان تصبک اوس د منافقانو حال سری که چرته تا ته خوشحالي ضرور رسي نو تسؤهم غلبه ضرور رسي تسؤهم یا فایده ضرور رسي تسؤهم الله رب العزت وایي که تا ته غلبه درشي فتح درشي خوشحالي ضرور رسي راحت ضرور رسي نو دوی په دې غمجن کېږي خفه کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خوشحالي ولې وملو او وان تصيبك مصیبت او که چرته تاسو ته مصیبت ضرور رسي تا ته مصیبت ضرور رسي نو یقول دی وایي قد اخذنا امرنا من قبل یقینا موږ نیسلیو امر د دې نه روان دي یقینا وایي موږ تدبیر کړو یقینا موږ عمل کړو په تدبیر باندې په خپل تدبیر باندې من قبل روان دي د دې نه موږ یو تدبیر جوړ کړو دی خو نه پوهېږي که دی پوهېده دي ته خو موږ ووایي چې جنګ احد لامل دی دی ولې تله دي ته خو موږ ووایي چې پلانکي جنګ لامل دی دی لاړ زموږ یو نه منلو موږ په خپل تدبیر باندې عمل وکړو نو خوشحالي هم کوي او خندا هم کوي نو دا هغه موقع سره صرف خاص نه دا نن سبا دلته چې د دین په ماحول کې ناستې ته به وایې چې دا سوچه اوس یې دا کوړي نه راوستو شیخ صاحب دی چې ته د اوس بیعت وکړي ته وایې چې دنه زه بیعت وکړم خو ښکلې مزېداره سوچه ګیره به هم کیدی شي او کیدی شي ښه به شریعت به برابر هم وي خو چې لږ اخوا دېخوا شو د یو بل نه نو زموږ هغه ټول اسلام بیا اخوا دېخوا شو نه دغه اسلام چې دی دا د عمل دپاره دی چې ستا په عملي زندګۍ کې دا قرآن راشي انقلاب په څه سر راځي انقلاب په پانی راشي ته به ګورې د وختونو د بدلون ورځې نږدې دي دا انقلاب به راځي په دې قرآن عظیم الشان باندې او قرآن عظیم الشان چېرته حسین احمد مدني رحمت الله علیه فرمایي څه سوټې نه دی دا اسلام چې ته داسې یو بولې ته د هغې حفاظت کوه بس د اسلام حفاظت به کېږي نه دا اسلام به په دې زندګۍ کې راولي نو د دې به حفاظت کېږي اوس موږ څه کوو خو ښکلې مزېدار مسلمانان به ځان ته وایو پښتانه به ځان ته وایو غټې مرتبې به ځان له ورکوو او 2 کسان به په خپلو کې جنګو د منافقت کارونه دوه کسان به په خپلو کې اړامو خلکو له به خپې و شا په شا او په مخامخ ورته جیجي ګورې زه تا سره زه ستا په ډله باندې او د هغه سره به هغه به وایي چې هلکه دا زما د ټولو نه ښه ملګری دی तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फरार दोस्तों होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला او چې دا ما ته د ټولو نه ښه نږدې ملګری دی او په شا به چې دی هغه ولله د ټولو نه خپې وایي هغه به وایي چې دا زما د کور د ټولو نه ښه حفاظت کوونکي دي او په شا به ولله د شرم اډه چېرته ګوري نو د دې وجې چې څنګه د ستا معامله د چا سره په مخامخ وي نو په شام هغه شان د هغه د حفاظت دپاره کړه وړه وکړه څنګه چې ته د هغه په مخامخ باندې ځان زبرګي ثابت نو دکه شان په شا باندې هم پکار الله دې موږ دکه شان او د منافقت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار په لاندې طبقه کې دي د جهنم اگر چې اوس د عقایدو منافقان خو موږ په چا فتوا نشو لګو چې ته عقیدتي منافق یې خو علامې او نسبت خو د هغې سره شته که نه تم دروغ وایي هغه هم دروغ وایي تم خیانت کې هغه هم خیانت کو تم کنځلې کې هغه هم کنځلې کولې نو نه د بل مسلمان به خیال ساتو
د بل مسلمان د عزت خیال به ساتو، د مسلمان د وینې قدر، د مسلمان د عزت قدر، دا د کعبې مبارکې نه اوچت حساب لګاو، دا د کعبې مبارکې نه غوره موږ سره الله دې معاف کړي. نو ان تصبکا که چرته ضرور رسیږي تا ته حسنتون څه خوشحالي څه غلبه څه نیکي تسؤهم نو خفه کړي دوی لره هغه و ان تصبکا او که چرته ضرور رسیږي تا ته مصیبتون څه تکلیف مصیبت یقولو وایي دي قد اخذنا یقینا عمل کړو منګه امرنا په تدبیر خپل باندې من قبل وړاندې د دویونه د دینه قد اخذنا یقینا غزتیو امرنا منګه خپل امر لره من قبل وړاندې د دینه دور اندیش کردیم منګ مخکې نه سوچ کړو خوی په دې معامله باندې چې دینه به دا جوړي ويتولوا دي توشو واپس شو د جهاد نه وهم فرحون په داسې حال چې دي خوشحالي کوونکي وو په خوشحاله د جهاد نه واپس شوې توره موکړه قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم د یصیبنا هرګز به راورنه رسیږي موږ ته الا مګر ما هغه څه كتب الله لنا چې لیکلي وي الله رب العزت زموږ دپاره اوس دی به تاسو پسې خنداګانې کوي خبرې به جوړوي په څه بنیاد باندې دی به وایي چې موږ ورته چې احد جنګ له منځه لاړ نو څنګه لوبه ورسره وشوه موږ ورته چې په پلانکي ځای کې معاهده مه کوې نو څنګه چلو شو موږ ورته وایو چې مکې معظمه چې کله پته شي نو ډایرکټ جنګ مه کوې نو څنګه چلو شو الله رب العزت فرمایي وی جواب ورته ورکا لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا ورته ووایه چې موږ ته هیڅ څیز نه رارسي تکلیف نه رارسي خوشحالي نه رارسي غم را باندې نه راځي هادي را باندې نه راځي الا ما كتب الله لنا مگر الله رب العزت دا لیکلي ده زموږ الله لیکلي ده تدبیر به انسان کوي تدبیر با انسان کوي تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده تب تدبیر جوړه ځنې وخت امام غزالی رحمه الله فرمایي په مکاشفة القلوب کې وی کله دا انسان لګیای او دی په بازار کې خرید او فروخت کوي دی لګیای د ځان له د بلډینګ غم کوي خو دته دا معلومه نه چې په بازار کې د کومې کپړې نه بچي د کپن تیاریږي په بازار ته راغلی دی او څه وخت کې به ته اوس د هغې نه کپن جوړېږي دا ته پته نشته اوس دی خپل تدبیر کوي لګیا دی خو هغه تقدیر دی د تقدیر دغه پیسه ده نو ته به تدبیر کې هغه څه بده نه ده خو چې د الله رب العزت د جانبه یو فیصله وشي نو په هغې کې بیا څوک څه نشي کولی چې الله یې نه کوي نو پیر بابا بیا څه قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم لن یصیبنا او کنی د نور بادشاه هغه شعریات ساتي په دغې لیکلي وو چې په تدبیر د کوټې سورې باندې پیدا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي ښه څیزونه دار ځای نه راوچتوي قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم لن یصیبنا هرگز به راونه رسیږي موږ ته الا مگر ما هغه څه کتب الله چې لیکلي دی الله رب العزت لنا زموږ دپاره هو مولانا دغه الله رب العزت زمون کارساز دی دغه الله زمون آقا دی دغه الله زمون مولا دی بشکه وعلى الله وبالله رب العزت باندې فليتوکل المؤمنون پکار دی چې توکل وکي مؤمنان پکار دی چې توکل وکي نو توکل سره د اسباب زمو استاد لپاره ځکه چې موږ په هغه مرتبه کې نه یو چې کم د جنید بغدادي مرتبه وه کم د بایزید بستامي رحمه الله مرتبه وه غالبا بایزید بستامي صاحب یا په دې بزرګانو کې بل بزرګ شیخ فرید الدین عطار رحمه الله لیکلي و یو بل نیک سړی و هغه لامبل چرته نو هغه اضافي چې کومې کپړې وي نو هغې په یو غاړه ایښي او خپله تلي مخکې خو به خلکو د کفنونو غلاګانې کولې دا خو اوس دا غلاګانې غټې شوي نو کفنونه هر څه دا خلکو ته ناشنا شانتې ښکاري نو چې دا بل بزرګ پې کله راتېرېده نو ده دغه کپړې ولیدې دا یې ویې پېژاندې هغې یې ونیسلې اوچتې کړې کله چې دغه بزرګ راغی د لامبل نه نو ده ته یې ویل چې که دا کپړې رانه چا پټې کړې وي
بیا به دې څه کړو ده ورته وی چې نه د دې کپړو حفاظت کېده که نه وی چا کو وی کوم ذات چې ته راوستې وه پته یې د دې حفاظت کوم ذات چې ته راوستې بس هغې د دې حفاظت نو یو هغه توکل یو زما او ستا لپاره نو موږ ته به ډاکټر ثناء الله صاحب وي هغه به راته وي وایي ستا او زما توکل څه دي وایي را به شي مدرسې ته او موټرسایکل ته به یو چې هغې خپل لاکي او یو به ورته بله تاله وي ښه مضبوطه او بیا به مدرسې ته راشي سبق ته به کښېنې په الله به توکل وکړي نو که الله غواړي د موټرسایکل به د حفاظت وشي که الله نه غواړي نو بس نو سره د اسبابو او شاه ولی الله رحمه الله هم فرمایي وی ذوالحرمین کې لیکلي دي چې ما دا وخته چې خدای پاک ماته د یو درې خبرو هغه ډېر څیزونه په مشاهده باندې لیدلي امام شاه صاحب وایي چې ماته یو نیم سل علوم الله را نصیب کړي دي دې کې نیم علوم د تېرو امتونو دي او نیم علم چې دی دا د دې امت او یو څو خبرو وایي ما وی چې دا ماته وښودلی شي نو الله رب العزت راته ډېر وایي ذوالحرمین کې ټول دکه د هغه مشاهدې دي نو یو ځای کې پکې وایي چې یوه دا خبره چې زه توکل سره د اسباب وکړم او که بغیر د اسباب وکړم نو الله راته وښوده چې توکل سره د اسباب وکړه اسباب اختیار کړه او بل ما وی چې یاره ماله خو الله رب العزت ډېر زیات علوم را نصیب کړي دي نو زه خو د احادیثو نه اوس خپله مسله راویښې شم نو زه ځان له خپل استنباط ولې ونه کړم مجتهد ولې خپله اجتهاد ولې ونه کړم خپله به مسلې راوباسم څه د امام ابو حنیفه صاحب پسې یا بل امام پسې ځم نو ما ته الله رب العزت وښودل چې یو غټ سمندر دی د هغې نه بلا نهرونه را روان دي او څلور پکې غټ غټ نهرونه دي نو دا نور نهرونه واړه واړه دي دا ځای په ځای ختم شوي دي په دې څلورو کې یو ډېر غټ دی او دا نور لږ واړه دي خو دا تر اخره پورې چلېدلي دي وایي ما وی چې دا څلور مسلکه چې دي دا صحیح دي د دې نه وتلی دي پکار دا ځکه رحمان بابا هم وایي دا څلور واړه مذهب سره یو دي ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف نو دغه خبره دا یاد ساتئ قل ورته ووایه ای پیغمبره دا خلک چې وایي زوړ امام زړې تراویح نو زوړ امام زړو تراویح دا مطلب دی چې شل رکعته تراویح راټینګي کا د زوړ امام زړو تراویح دا مطلب دی چې مونځ راټینګه چېرته د جمع اهتمام درنه پاتې نه شي د زوړ امام زړو تراویح دا مطلب نه دی چې چېرته د ځان نه رواجي کارونه چې د لاټین ښه مضبوط راټینګه داسې لږه پیچ ولا تاوه چې رڼا په ډولۍ کې ډېره کوي یا د هغې دا مطلب نه دی چې د پیسو دپاره هغه دغه ښه ډنګه وه یا نور بلا دغه کیسې نه چې کوم صحیح دین دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را روان دی نو ډکه راټینګ کړه د دې مطلب ډکه دی نور چې کوم نوې روش د دې وجې قاري صاحب به وي قاري بشیر احمد صاحب وایي کله نه کله وایي ګاډې نوې مزه کوي او جامې نوې مزه کوي ټوپې نوې مزه کوي هر کور هم نوې مزه کوي وایي عقیده چې دا زړه مزه کوي چې عقیده دې زړه د نوې عقیدو به نه شي کار کېږي ورنه بیا به درته پته نه وي چې په کوم اړخ باندې قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هل تربصون آیا ای تاسو انتظار نه کوئ بنا زمونږ په باره کې الا احدى الحسنین مگر د دوو فایدو دا ظالمان نه دي دی به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مصیبت رسېده نو دی به د دې په انتظار و چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسي لکه ما تاسو ته ویلو ابو عامر راهب دا کوم جنګونه چې په عربو کې شوي دي په هر جنګ کې د دې یهودي لاس په هر جنګ او بیا چې کله د مکې د عربو خطه دا قبضه شوه یعنی چې کومه ګڼلې شوه اکثریت نو بیا پس د دې چې کیسه رومیانو ته وړېدلې د هغې نه مخکې دې روم ته لاړو په جړا شو ورته هغه ته وایي چې حمله در باندې کېږي وغیره نو دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ایثار و چې څنګه به مصیبت رسي نو الله رب العزت وایي چې ورته ووایه چې دوه خبرو نه خالي نه ده تاسو زمونږ دپاره انتظار کوئ الا احدى الحسنین مگر د دوو فایدو یوه فایده دا ده چې الله رب العزت فتح راکړي یوه فایده دا ده چې الله فتح راکړي علاقه به مونږ ونیسو دویمه فایده ده چې الله شهادت راکړي نو شهید کی جو موت ہے و قوم کی حیات د شهید مرګ چې دی هغه ماسې نه دی د هغه مرګ چې دی د شهید هغه لا زخمی وي چې کله تیروح ځي الله رب العزت تیروح دی او د اکثرو شهدا او لا ځمکې ته وینه نه ایتلې په حالت د زنکدن کې چې تللی لا ځمکې ته وینه نه ایتلې چې هورې ولا مخکې نه را رسېدلي موږ ته به
خواجه صدیقي سے خیر بسازن خبرې بیا عامو ذهنونو باندې بیا نه لګي نو وایي خبره او کله لازمه کې د وینه نه ایتلې چې هورې والله را رسېدلې بیا دوی سره بلا وابسته واقعات دي د خلکو مشاهدې د خواجه صاحب او د مشاهدو خبرې یو د ویلو دي صرف او بیا په قبر کې د هغه سره حساب کتاب نشته او په قیامت کې به د دغه وینو سر راپاسي دغه حالت کې به را رواني څوک به څه پیش کوي چې ما دا عمل کړی څوک به څه پیش کوي حسین رضی الله تعالی عنه به خپل سر پیش کوي هر څوک به خپله قرباني پیش کوي د دې وجې وی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامه من نیز حاضر می شوم تصویری جانان در بغل وی چې کله د قیامت ورځ شي نو هر څوک به خپل عمل لوړي نو یو پکې چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق نو هغه وایي زه به په ترخ کې د خپل اشنا تصویر راوړم بل وی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامه من نیز حاضر می شوم زنجیر زندان در بغل وی دا بل پکې زنداني د دین دپاره چېرته جیل تیر کړی وی چې کله د قیامت ورځ شي نو هر څوک به خپل عملنامه راوړي خپل عمل به راوړي وایي زه به الله رب العزت ته خپل زنجیرونه رامحته کړم چې د دین دپاره مې دا قرباني کړم بل وی من نیز وی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامه من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغلی د اسکندهلوی رحمه الله فرمایي وی چې کله د قیامت ورځ شي نو هر څوک به خپل عملنامه راوړي او وی ما به ځان سره د قرآن د خپل تفسیر راغشتي او وی دا به مې د خدای دربار ته پیش کړي چې خدای پاکه ما خو دغه قرباني کړې دغه مې لیکل کړي دي اوس تا خوښه اوس موږ به څه او زموږ استاد محترم وی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامه من نیز حاضر می شوم تحریر گجرات در بغل هغه په میراثو باندې ناشنا شرح لیکلې ده وی ما وی په پښتو کې وی ما وی چې د قیامت پر ورځ هر څوک را حاضر شي نو زه به هر څوک به خپل عملنامه راځي زه به ځان سره د گجرات چې دا کومه شرح مې د میراثو لیکلې ده او د دین یو خدمت مې کړې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ځمکې نه اول علومو کې چې کوم اوچتېږي نو بدل وی دا نیم علم چې دی د دین هغه میراث دی نیم علم دی نو زه به ځان سردار نو الله رب العزت دې راله توفیق راکړي چې موږ هم ځان سره څه خو واخلو که نه هسې نه چې تشې کنځلې ځان سره واخلو هسې نه چې تش پولیوال ځان سره واخلو هسې نه چې غیبت ځان سره تش واخلو هسې نه چې چغلي او دغه یې په عملنامه کې تش نه الله دې راله دا فکر توفیق راکړي چې د ځان باره کې فکر وکړو چې بهی موږ کوم طرف ته روان نو ورته وایي چې د دوه څیزونو نه خالي نه ده یا به شهادت شي یا به پته شو دا دواړه زموږ دپاره پیدامند دي قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هل تربصونه تاسو انتظار نه کوئ بنا زموږ په باره کې الا احدى الحسنین مگر د دوو پایدو ونحن و موږ نتربصو انتظار کوو بکم په تاسو باندې یعنې ستاسو ان یصیبکم الله چې عذاب درکړي چې در ورسوي الله رب العزت تاسو ته بعذاب عذاب من عنده د خپل جانب نه چې الله رب العزت درته عذاب درکړي موږ هم د دې انتظار کوو تاسو هم انتظار کوئ موږ هم انتظار کوو موږ وایو چې الله رب العزت عذاب درکړي بغیر د څه نه د چا د لاسو نه ډایرکټ په ډایرکټ عذاب درکړي او دویم نمبر که داسې نه وي او بېدینا یا په لاسونو زموږ باندې فتربصو بس انتظار کوئ انا یقینا موږ معکم سره د ستاسو متربصون انتظار کوونکي یو اوس خبره دا ده چې دی به خیراتونه هم کول دا کم منافق چې راغی او ده دا بهانه وکړله چې زه به هلته په ښځو باندې مین شم دم چې د چنده راوړله او چندې به یې هم ورکولې خو چنده به د دې او د مسلمان په چنده کې به دا فرق و مسلمان به که ډېرې هم پیسې ورکولې نو هغه به چېرته داسې موقع کته چې دا خلک لړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې شي یا کسان کم شي نو بیا به چنده ورکوله او دی به داسې کته چې دا خلک به ښه راغون شو که نه نو بیا به 10 روپۍ راوباسي بعضې بنده یي که نه هغه چې دا خلک خو داسې راجمع شي نو یو 10 روپۍ به دا د خدای په نامه شي یا په چنده کې هم چې ورچېږي جابر چې شمال و یمین طرف ته راته خلک ګوري که نه قل ورته ووایه نو دی به دغه لوبه کوله الله رب العزت ورته وایي که په خوښۍ او که په ناخوښۍ
که په زور او که په رضا باندې تاسو صدقه کوئ ستاسو صدقه ماته قبوله نه ده ځکه اصل سکه د ایمان هغه تاسو کې موجوده نه ده د دې وجې ستاسو صدقه ستاسو خیرات دا ماته قبوله نه دي قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم انفقو نفقه ورکوئ طوعا په خوښۍ باندې او کرهن یا په خفګان سره او کرهن یا په ناخوښۍ سره لن یتقبل منکم هرگز به قبول نه کړي شي ستاسو نه یتقبل دا فعل مجهول ده نو هرگز به قبول نه کړي شي ستاسو نه انکم یقینا تاسو کنتم یې قوما فاسقین قوم نافرمانه فاسقین نافرمانه دلته د مراد کفر دی ورنه ګناهګار بنده چې نیکي وکړي یا چې د خیرات صدقه وکړي یا قبلیږي مصیبت ته خدای لرکوي خو دلته د مراد کافر دی